نو ساري ما سره د دې سر ما سره نقشې پرتې دي صاحب دا دې چې سوی چې سړی پښتون وي مخامخ خبره کوي لیټر یې نه کوي عمده डी जी یا ډایرکټر جنرل پېښور دی ورته وي چې اته کې اګریمنټ وکړه نه ته به ځې دې ما نه څه غواړي ما ته لیټر وکړي که نه زه خو یو پښتون سړی یم د 400 دی نه مې په دې دفتر کار څه دا به ما اوس شړلی و که د ما نه پکې ساتن تېر کړی وي خو دا عوام دي او دې دي اخري قسم که په دې یې په 100 بونه تلل دې چینچی والا په 200 هلته به یې بوځي ا دې چې ته راتښته دیلو نو ساري ما سره د دې سر ما سره نقشې پرتې دي صاحب دا دې چې سوی چې سړی پښتون وي مخامخ خبره کوي لیټر یې نه کوي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو یم. کیمرامین ناصر یاسر خان دی. تاسو ته پته وي چې 400 کې د پاسپورټ د دفتر د شفټینګ مسله ډېره اوږده شوې ده ډېره غځولې شوې ده خلک ډېر زیات خفه دي چېرې دلته کې به صرف دفتر بدلیږي او موږ به ځو راځو دا یو مسله ده. بل کوم ځای کې چې د پاسپورټ دفتر دی نو دلته کې 4 کاله شو شروع کې خلکو ته مسلې وي وخت چې تیریږي نو ترقي کوي. عجیبه خبره دا ده چې وخت تیریږي د پاسپورټ د عملي رړه ماتېږي په کار و چې دا په شروع کې وي نو چېرې دا د سیسټم نشته دی دا د سهولیات نشته دی خبره به ټیک وه. دا نادرا ده جي دا تاسو ویلې دا نادرا دفتر دی دا ستنه پکې بیله لګېدلې ده حاجي صاحب د یو چت لاندې چې کوم دی نو هر څه راوستی دي ورسره دا پاسپورټ دی هغه بیت المال دی ښه د بیت المال سکول دی پکې خواته صحیح ده نو ډېر دغه دي. منګه د عوامو د مفادو لپاره مصور حاجي صاحب ته بلنه ورکړه چې حاجي صاحب څو خبرې را سره وکړه ځکه چې دلته کې قامي مسله ده په قامي مسله کې نه منګه د مالک مکان سره کمپرومایز کوو نه د پاسپورټ د انچارج سره کوو د 400 د مفادو مسله چې وي نو بیا په دغه سړک باندې پرله تې غځوو. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو پوښتنه دغه لرمه چې تا دا ځای دلته کې ورکوو نو د پاسپورټ د دفتر خو څه ریکوایرمنټ وي نو هغه ریکوایرمنټ کې تاسو ځان څونه پوره کړو تاسو نه هغه ټیم کې څه پوښتنې کړې وي. سر جي کوم ایډي چې نن سبا انچارج دی او هغه ناست دی د هغه عرفان الله خان نوم دی دوی چې دلته راتلل نو ما ته ډېر مینت کړی دی چې زه دلته راځم او زه په دې وجه باندې راځم چې عوامو ته به فایده وي او عوام به نیشنل بینک ته نږدې ځي او د دې کار به په ښه طریقې باندې کېږي. کله چې دې دلته رال ما ورته زه ځای نه ورکوم دا جاخمار دي دې کې ټوټس وي لانجې وي زه دا کار نه کوم چونکې زه د مجبوره کړم په هغې وخت کې ما دې سره اګریمنټ وکړ ما جدي ته څه کړي دي مخامخ وګوره دا ټرانسفارمر 2500 دا ما 50 کړی دی دته په هغې ځای کې یو چوټه میټر لګېدلی و ورشه دا 3 فیز لګېدلی دی دله چې ما کومې کمرې ورکړې هغې وخت کې د خوښې وې د په خپل خوښه نیولې و او ما سره اګریمنټ وکړ. بیا دوی چې کوم دی بهر کسان کم ناست دي هغه هر څه خلک چې دي هغوی سره چې کوم دی د ده یا لګېده یا نه لګېده کله چې راته نو ما سره دا اګریمنټ هم کړی یو کاپي ما سره پرته ده چې یاره جي د دغې گیټ نه به دننه تر دې ځای پورې یو ټوټ سم نه تاسو وګورئ زه 4 کاله زما وشو که دې د دغې جال د ورنه د دې ځای پورې کم از کم ټوټ سوي ما ته وښایه چې زه جرمانه ادا کړم. ما د په 60,000 باندې 65,000 باندې بلډینګ نیولی و ما والا په 42,000 روپۍ باندې 43,500 ما 50-55 وې خو ما بیا دا څه پیسې نور هم پرېښودی چا ته مې پرېښودی عوامو ته مې پرېښودی بیا ما ته وایي چې یاره دا ټوټس چې کوم دي دا فلان دي دا ډینګ دي ما ورته دا ستا کار دی د پکې یو کرک ډاون هم کړی دی خو دا خلک خو ختمیږي نه که نه نه زه ختمولی شم دا بار خلک چې کوم دي نا خو بار دي کم چې دننه خلک دي یو سړی دی ما ته ووایي دا کار پارکینګ چې کوم دی دا رجسټرډ دی چې یاره ما نه په دې باندې چې کوم دی چا زیاتې روپۍ اخیستي ما ته ډي سي ایسي بار ویلي ما سره لیټر ورته ما ورته صاحب ته ثابت کا چې زما لیکان روانې کوي بیا بداني زما یو سیستم ضرورت نشته نه مې دې ته ضرورت شته نه مې دې ته ضرورت شته نه مې چا سره لانجې شته نه کنجې شته 25% کرۍ زیاته شوه د صدیق احمد په وخت کې دا بل ایډي راغلی و
هغوی چې کله رالل ما د سره اګریمنټ نه کوم صدیق اکبر سره د 400 ما اګریمنټ جی نه کوم زه یې مجبوره کړم عمده ډي جي یا ډایرکټر جنرل پېښور دوی ورته وایي چې اته کې اګریمنټ وکړه نو ته به ځې زه کېناستم ما پسې راغلل جیل ته ما سره ګواهان شته ما ته ما سره اګریمنټ وکړه دا سیس چې کوم دی نو خرابېږي ما ورته ښه جي پس وکړم وایي 2 کمرې را دې کې ورلډ لایف و دا 2 کمرې ما ورکړئ د دې 20,000 روپۍ کرۍ وه هغه چې کوم دی نو ما مخ ورکړی یعنې ثبوت دیو کې دې کې واشرومونه هلته وو هغه مې دا را باندې مخامخ چې جوړ کړي دي ما نه په دې باندې 2 لکه روپۍ لګولي دي دا ګیټ وینه دا ګیټ د دې نه ما هلته وړی دی دا مخامخ چته پیدا دا ما په خپله لګولې ده دې کې زه چې څومره چونې دي دا زه کوم دا مخامخ چمن چې ویني دا خښتې زه لګوم دې کې 6 میاشتې کار پس مانه کار غواړي دلته دې سره بعضې ملګري داسې دي چې لاندې فرش دی زه پکې د شپې چې کوم دی هغه ته بند کړم دوی پکې اوبه پرېږدي نو زه به جګړې دلته کوم دا کندې چې جوړې شي ته چې په پیپ اوبه پرېږدي هغې باندې ته کپړه حاجي صاحب چې دغه نه وي نو دې ځای کې لوی دوړه وي دا خلک صاحبه زه به تاسو ته یو خبره وکړم دوی سره خپلې میټرې شته نه پیپونه ورسره شته نه اوبه اچوي دا ما ته دا تپوس کړه دوی اوبه اچوي او دې کې به واچو کاڼي به هم پکې واچو دا څه مسله خو نه ده دې ما نه څه غواړي ما ته ریلیټر وکړي که نه زه خو یو پښتون سړی یم د 400 نه مې په دې دفتر کار څه دا به ما اوس شړلی و که د ما نه پکې ساتن تېر کړی وی خو دا عوام دي او دې اخري قسم که په 2 دې په 100 به ونه تلل دې چینچیا والا په 200 هلته به یې بوځي ا دې چې ته راتښته دیلو او کومې کمپیوټر ته چې پټې شوی وې د کړي نه دي هغه ایر شو ده جړه ایره شوه نن دې هلته دې 3 میټر ولګي کوم ځای کې اوس هم کاڼي پرتې دي اره دې نه ورکوټ هم دی پوه شئ په دې کې په 25/5/2023 باندې PWD څه کړي دي دې ته لیټر ایشو کړی ده او هغه یې ورکړی هغه اوړی دی هغې کې 2 میاشتې کې کار هم نه ختمېږي په خبره ورسېدی دې به هلته دغه سولګي تاسو ور به سولګي دا ډېرې ګرانې خبرې دي حاجي صاحب دا نن چې د هغوی کوم موقف دی د زنانو دپاره ځای نشته زنانو نارینه یو ځای ناست دي یا فرش دی یا دوړه ده فرش مات دی بره چې کوم دی نو دا بلډینګ پخوانی بلډینګ دی آیا دا خبرې تا سره کړي نو ساري ما سره د دې سر ما سره نقشې پرتې دي صاحب دا دې چې څه وایي چې سړی پښتون وي مخامخ خبره کوي لیټر یې نه کوي ما ته دې وایي چې دا مسله ده ما به ورته ټیک کړی دې کې سري دا نادره کې چې کار راشي بعضې ولې دې یې کوي زه کوم بعضې کارونه چې راشي ما راوغواړي ما سره چې اوسه پورې ریزنینګ نه دی کړی جي په ښه په طریقه زه د دې شکریه ادا کوم دغه نادره په طریقه ما سره خبر وکړي دا بلډینګ دی دې کې چې کوم د فرش مسلې به ورته حل شي زما نادره ته یو دغه کړی داسې دیوالي دي منځ کې هغې کې به ورته مطلب دا چې زه کورسۍ مرسۍ به دوی خپلې ولګوي هغې کې به ورته یو حال جوړ کړو هغې کې به مطلب چې خلک ناست دي دوی پکې وړې کیبونه ولګوي هر چا کار وکړي زنانو دپاره ورته ما سر یو دغه لګولې تاسو وګورئ ورسې یو کړکۍ دا د هنر نه دی چې دی ولګوي په ما باندې دا خو د هغه کار نه خیر بجټ چې هغوی سره څه بجټ وي که نه بجټ پاکستان کې سر بجټ کم دی لرکه دا ټول په 40,000-50,000 روپۍ ټیکه شوي دي خلک بره پیسې لګي کار کېږي بره پیسې نه لګي کار نه کېږي دا ما دا کیمره لګولې دا ما چاته لګولې نه ما دې خوا ګاډي ځي هلته ودرېږي په دې ټولو باندې ته زما انکم ټکس وګوره نن زه پیرم ټیک شوه زما ته پراپرټي ټکس وګوره بلکل ما ورکړې په دفتر مې کار نشته صرف دا یو خبره پکې ده دې چې ما له 50,000 روپۍ راکوي 1,20,000 روپۍ زه د پراپرټي ټکس جمع کوم نه دی 11% نن انکم ټکس که چېرې ما نی جمع کړی او د هغې نه دا منها که باقي ما ته څه پته کړي او دې پکې رانه متې چونې به م غواړي نو زه څه وکړم دلته 5 دفتر دا هغې کمپلیکس چې جوړ دی هغې پسې 2 نمبر دی زه کوشش کوم چې دا ټولې دفتر راشي او دې ځای کې عوام به سهولت وي په کرایه مې کار نشته او که یو سړی وي چې دې کرایه وګوري زما ډېرې سنبال کړي دله بیا ورکړم زما په دې کار نشته دي ګرانو کتونکو مصور حاجي صاحب تاسو به ډېر خلک اورېدلي وي الله پاک ورله ځای ورکړی دی په دې یوه لار ده ښه په یوه لار دننه تاله نادره پاسپورټ بیت المال له بیت المال سکول ورسره چې کوم دی نو ورلایف او دغه شانتي نورې دفتر هم شته د مصور حاجي صاحب د ټولو جذباتي خبرو مقصد دا دی چې یاره زمانه یو ځای چې کوم دی په 1.5 لاک او په 2 لاک او په 1 لاک باندې په کرۍ غواړي او ما د دې عوامو د مفاد نه په نیمه ورکړی دی چې د خلکو ته سهولت وي
دا ټوټیزم نه وي دا رشوتونه نه وي په دننه چې کوم دی د خلکو کار کیږي د پاسپورټ نه به ده څه پیدا وي چې هغه 42 یا 50,000 دغه ته اخلي یا نادران اخلي. زه چونکې د پاسپورټ ډي جي صاحب نه به زه دا غوښتنه کوم چې ډي جي صاحب راشه میانځ کې پکې ځم د دې 400 یو صحافي ما یو ودنا ورکړې ما په دې جي صاحب له زه پې خپه مې ښودی شم د عوامو د مفاد دپاره دې ځان نورم تاواني کوي لیست جوړ کوې دا د سهولت دی راته په هغه یو شپې راته برابرو نو دا خبره خو نه ده که نه چې دا عوامو له تکلیف ورکوي نو د دې نه به لوی تصادم روځي. د مالک مکان موقف خو مخې ته راغی او چې د مالک مکان موقف دا وي د 400 عوام به ودرېږي نه چې هغه به یې بایپاس ته ځي یو شړې ته به ځي یا ګاډې دی سړک دی اکسیډنټ حادثات ډېر زیات راځي. نو دلته کې خو ډېر یو محفوظه ځای کې سکور ځای کې چې یو ځای کې 15 سکورټي لګي نو دلته 2 لګي ځکه چې دا جي صاحب خپل ډېر زیات سکورټي ګارډ دي دا سټینډ ته دا دوکانونو ته دا هر څه ته چې کوم دی نو او دلته چې هغه ځای نه سړی را روانېږي نو چڼ کېږي بل داره خو داسې غلط سړی وي نو په دې یو لار بوځي نو چې تښتي که نه نو هلته به یو نادره او پاسپورټ دا ډېره نازکه محکمه ده. ټوس دننه وښیي دا هغې سر نه ویل دا کم حاجي صاحب دا کمې خبرې چې دي خو زه درته ووایم چې دا کم سهولیات دی غواړي ولې ورکوې ولې نه ورکوم خو زما یقین نشته نو زه څه وکړم هغه تا ته ترپ ته مخکې هم ناست و تښتېدلی و ټرانسفر یې کړو بیا دغه شان چل دی دا د ده په وخت کې راله دا د ده نه مخکې اډیګان نو صدیق بر په وخت کې وه د دې نه مخکې نعیم و هغه په وخت کې وه نه د دې نه چې کوم 4 کاله شو دلته هېڅ مسله نشته 4 کاله دې دفتر وشو ما چې څنګه شروع کړي وي چې یاره لومبي کې خلک راځي نو خلکو ته مسلې وي دا 4 کاله پس پکې مسلې را پیدا کېږي یو بار خاله د 400 خلک د پاسپورټ دفتر د دې ځای نه بل ځای کې نه مني زه پکې دومره کولی شم چې د پاسپورټ د عملې کمې مطالبې دي د جي صاحب ته وایم چې ځان ګاڼه کا خو دا مسلې حل کا او د دې ګریوان یې نیوې شمه داسې مې پې اعتبار دی نو دې کې یاره پاتې نور څه دي خو دې کې نور څه پاتې وي ته په دې خبرو باندې دغه چې دې ځای کې کم سهولت دی زه حاجي صاحب ته وایم چې نادره پاسپورټ والا لی ورکړه چې دې منیو بیا دې ځای نه پروګرام صحیح ده به دلته پاتې شي ښه مکمل او دا ځای ښه د خسر ځای ولې پاتې شي خو دا چا بس ښه سهولت ورته شته دا چاره وجې څه کار خو نه وي روډ دغه دی نېشنل بانک نږدې دی او یو نېشنل بانک نږدې نادره هم ورته جوخته زموږ خپل ځای بس پیري پکې خوشحاله وي دلته صحیح ده ګرانو کتونکو په دې باندې به زموږ نظر وي په دې باندې به خبرې اترې کوو والله د حکومت له دا وس ورکړي چې خپل سرکاري بلډینګونه جوړ کړي او د دې نه پکې ښه سهولیات ورکړي او په یو چت لاندې وي نه چې لرې وي خو دا خو د دی جي صاحب یو داسې کاوش دی یو داسې کوشش یې دی چې په دې کې غټ مارکیټونه د جوړولی شو او نورې محکمو له چې کوم دی یا محکمو له نه سکولونه پکې جوړولی شو خلک یې ترېنه غواړي دلته کې دا شاته کالج جوړ شوي د دې په ډبل باندې کرۍ ورکوي خو د هغې باوجود هم هغوی چې یاره بس دا چې هر څه پاتې دي د دې قوم خدمت وکړه نو د ده پکې ډېر زیات سبب په دې دی چې مناسب کرایه هغوی ته سهولیات او د یو چت لاندې خلکو له نادره پاسپورټ او دا هر څه ورکړي دي نور دفتر والا هم خو نو رابطه وکړې بلکل به بره چت کې هم د له جوړولي شهر ځای کې چې په دې یو ځای باندې دفتر وي نو بیا به ډېره ښه وي ډېره مننه